बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंगा प वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के टॉपिक डिस्कस करो چې دا غي نوم دی प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। गोरे په प्रीवियस लेक्चर کې مونږه वेक्टर एडिशन په یو سپیشل ټیکنیک باندې ویلو چې वेक्टर په یو خاص طریقه باندې اډ کیږي। دغه شانت کې वेक्टर په یو خاص طریقه باندې ملټیپلای کیږي، ځکه چې د वेक्टर एडिशन ملټیپلیکیشن یا سبټریکشن د سکیلر کوانټیټي په شانت کې نه کیږي، هغه سکیلر الجبرا نه اوبه کوي। د वेक्टर د پاره د एडिशन د ملټیپلیکیشن د پاره خپل الجبرا ده، داغو د ملټیپلیکیشن او د एडिशन یو سپیشل ټیکنیک دی। نن به مونږ وایو چې دو वेक्टर څنګه ملټیپلای کیږي، پروډکټ آف वेक्टर وز دا د دغه دو वेक्टरو په نیچر باندې مناسره خبره ده۔ نیچر مطلب چې زما سره په دې دو वेक्टरو کې دا یو वेक्टर سوکته او دا دویم वेक्टर سوکته، آیا یو فورس ته بل فورس ته که ډیسپلیسمنٹ تا که زما سره دا वेक्टर्स ویلاسټي دا ډیسپلیسمنٹ ته دا دو वेक्टर سوک دي، د دې دو वेक्टर्स په نیچر باندې مناسره خبره ده چې کله مونږ دو वेक्टर ملټیپلای کو داغو د نیچر په لحاظ سره د دې वेक्टर د ملټیپلیکیشن نه دو قسم رزلټ راوځي۔ د دې वेक्टर د ملټیپلیکیشن نه سکیلر کوانټیټي هم راوځي او د دې د ملټیپلیکیشن نه वेक्टर کوانټیټي هم راوځي۔ کله چې د دو वेक्टर ملټیپلیکیشن هغه مونږ ته سکیلر کوانټیټي راکړي، دو वेक्टर्स دي، دوانه वेक्टर دي، د یو به میګنیچیوډ ډایرکشن وي، د بل به هم میګنیچیوډ ډایرکشن وي، او دا مونږ ملټیپلای کوو او د دغه په ریزلټ کې چې کومه کوانټیټي راشي، د ملټیپلیکیشن چې کوم انسر راشي، هغه کوانټیټي زما سره سکیلر کوانټیټي، نو دغه قسم ملټیپلیکیشن ته مونږه سکیلر پروډکټ وایو۔ او که چرته کې د دې د ریزلټنټ انسر د دې د ریزلټنټ کوانټیټي کوم چې د دې د ملټیپلیکیشن نه راشي او هغه वेक्टर کوانټیټي، نو دغه قسم ملټیپلیکیشن ته بیا مونږه वेक्टर پروډکټ وایو۔ په دې پروډکټ کې مونږ نن سکیلر پروډکټ ډسکس کوو، د ټایپ اف ملټیپلیکیشن بټوین ټو वेक्टर्स چې کله مونږ دو वेक्टर्स ملټیپلای کو نو هغه قسم ملټیپلیکیشن which produce a scalar quantity چې هغه څه پیدا کوي، داغه نه سکیلر کوانټیټي پیدا کیږي، دغه قسم ملټیپلیکیشن ته بیا مونږه سکیلر پروډکټ وایو۔ لکه مثلا زما سره یو کوانټیټي سوکی یو کوانټیټي वेक्टर، دا वेक्टर مونږه ملټیپلای کو د بل वेक्टर سره او د دې دو वेक्टरو د ملټیپلیکیشن نه زما سره انسر راشي، سکیلر انسر راشي، انسر سکیلر جوړ شي، سکیلر کوانټیټي ته جوړ شي، نو دغه قسم ملټیپلیکیشن ته بیا مونږ سنوم وایو سکیلر پروډکټ، او مونږ عموما سکیلر پروډکټ په ډاټ باندې ریپرزینټ کوو۔ ګوره वेक्टर پروډکټ جدا پروډکټ دی، سکیلر پروډکټ جدا پروډکټ دی، دا دوه انسر جدا جدا دی، یو هم پروډکټ دی، یو هم ملټیپلیکیشن دی، بل هم ملټیپلیکیشن دی، خو دوه د بل نه دي بدل دي، چې دوه د بل نه بدل دي، د دې لپاره د ملټیپلیکیشن هغه سیمبل مونږ هم بدل استعمالو۔ چې کله سکیلر پروډکټ وي نو په سکیلر پروډکټ کې مونږ د ملټیپلیکیشن لپاره ډاټ سیمبل استعمالو، او چې کله بیا वेक्टर پروډکټ وایو نو الته کې د ملټیپلیکیشن لپاره سیمبل مونږه کراس سیمبل استعمالو۔ د دې وجه نه په سکیلر پروډکټ کې مونږه ډاټ سیمبل استعمالو، نو سکیلر پروډکټ از آلسو کالډ ا ډاټ پروډکټ، مونږ ورته ډاټ پروډکټ هم وایو۔ ډاټ پروډکټ ورته په دې وجه وایو چې د دې د ملټیپلیکیشن نه سکیلر کوانټیټي راځي، او چې کله سکیلر کوانټیټي راځي نو د ملټیپلیکیشن لپاره سیمبل بیا مونږه صحیح استعمالو، مونږه ډاټ سیمبل استعمالو۔ اوس مونږ وایو چې د دې دو वेक्टरو مثلا دا شو زما سره वेक्टर A او دا شو वेक्टर B،
د دې دوه ویکټرو د ملټیپلیکیشن نه سکیلر کوانټیټي راځي. آیا دا سکیلر کوانټیټي به د څه برابر وي؟ دا سکیلر کوانټیټي به څومره وي؟ د دې سکیلر کوانټیټي میگنیچیوډ به یې صرف دا میگنیچیوډ دی ځکه سکیلر دی، دا به برابر وي د دې ویکټر ا میگنیچیوډ، د دې ویکټر ا میگنیچیوډ ملټیپلای د دې ویکټر بی میگنیچیوډ او بیا ملټیپلای کاس تیټا. دا تیټا به صحیح تیټا به یې زموږ سره اینګل between vector A and vector B. د دې vector A او د B په مینس کې between vector A and B چې کومه انګل ده، د A او د B په مینس کې چې کومه انګل ده، د هغه تیټا کاس ویلو ملټیپلای د A میگنیچیوډ ملټیپلای د B میگنیچیوډ. اوس کله دې موږ وګورو دا vector A نه دی بلکې دا د دې vector A میگنیچیوډ دی. میگنیچیوډ زموږ سره صحیح سکیلر دی، دا د A میگنیچیوډ دی او دا زموږ سره دا میگنیچیوډ دی د چا دا د B میگنیچیوډ دی او دا زموږ سره کاس تیټا زموږ سره ځان یو نمبر وي، سکیلر نمبر وي او 1 کې راځي 0.5 راځي 0.1 راځي. نو ګوره دلته کې د ویکټر A او د ویکټر B د ډاټ پروډکټ نه سره راځي میگنیچیوډ اف A میگنیچیوډ اف B کاس تیټا. دا درې وړه هندسې سره دا به سکیلر وي چې کله سکیلر ملټیپلای شي دا نه خو به سکیلر راځي. دلته کې داسې قسم ملټیپلیکیشن ته چې دوه ویکټر ته ملټیپلای کې او د هغه د ملټیپلیکیشن نه سکیلر کوانټیټي راشي، داسې قسم ملټیپلیکیشن ته مونږ سکیلر پروډکټ وایو. داسې قسم ملټیپلیکیشن لپاره مونږ سیمبل څه استعمالو؟ ډاټ استعمالو. د دې وجې نه ورته مونږ ډاټ پروډکټ هم وایو. اوس زموږ سره چې کومه سکیلر کوانټیټي راځي هغه به څه برابر وي؟ هغه برابر وي د هغه فرست ویکټر میگنیچیوډ، د هغه سیکنډ ویکټر میگنیچیوډ او د دې A او د B په مینس کې چې کوم انګل ده دا هغه کاس ویلو. اوس موږ ډایګرامټیکلی دا ایکسپلین کوو. فار ایگزامپل زما سره دا ایکس واي کوارډینیټ دی، په دې ایکس واي کوارډینیټ کې زما سره دا دی ویکټر A، دا څه دی ویکټر A، دلته کې د ایکس سره انګل جوړ کړی دی تیټا A. دا زما سره ویکټر B دی، زما سره څه دی ویکټر B دی چې د دې ویکټر B د دې ایکس ایکسس سره انګل دا تیټا B. اوس موږ چې وایو انګل بټوین ویکټر دا کوم انګل وي؟ انګل بټوین ویکټر موږ دې ته وایو چې کله دا دواړه ویکټر د یو بل سره ټیل ټو ټیل ټچ کوو. دی خو وګوره دا زما سره د ویکټر A ټیل دی په پوینټ O باندې، د ویکټر B هم ټیل دی په پوینټ O باندې. دا دواړه ویکټر ټیل ټو ټیل ټچ شوي. نو چې کله دوه ویکټر ټیل ټو ټیل ټچ شي نو زما سره چې کومه دا وړه انګل وي د دې په منځ کې دې ته مونږ وایو انګل بټوین ویکټر. دا تیټا چې ما شو کړه دا تیټا ته مونږ سره وایو this theta is the angle between vector A and vector B. نو تیټا مونږ دا وایو چې د انګل بټوین ویکټر کله چې دوه ویکټرز مونږ ټیل ټو ټیل ټچ کوو یک شو ټیل ټو ټیل نو بس را ټچ شي نو په دې کې چې دا کوم په دې انګل کې دا وړه انګل دا بارنه نو دا وړه انګل چې کومه ده ته مونږ وایو انګل بټوین ویکټر. ها اوس مونږ وایو زدا ویکټر A او دا ویکټر B زره دی ملټیپلیکیشن کوم خو کم ملټیپلیکیشن چې د دې نه سکیلر کوانټیټي راشي نو بیا به دلته کې د ملټیپلیکیشن لپاره سمبل څه استعمالو ډاټ استعمالو A ډاټ B ویکټر A ډاټ ویکټر B دا برابر وي د دې ویکټر A میگنیچیوډ نو لپاسه په A رو مکا دا میگنیچیوډ شو بیا د ویکټر B میگنیچیوډ. اوس چونکې دا زموږ سره سکیلر کوانټیټي ده دا هم سکیلر کوانټیټي ده د دوه سکیلر په منځ کې کته د ملټیپلیکیشن لپاره کته په بریکټو کې باندې نو هم دا د ملټیپلیکیشن علامت ده، کته کراس لیکي دا هم د ملټیپلیکیشن علامت ده، کته څنګه لیکي هم ملټیپلیکیشن ځایږي A ملټیپلای B. چونکې دا زموږ سره اوس ویکټر نه دی سکیلر دی نو ته دلته کې ډاټ هم استعمالولی شي د ډاټ په ځای ته کراس هم استعمالولی شي ته بریکټ هم استعمالولی شي. نو A ډاټ B څه برابر وي A میگنیچیوډ D میگنیچیوډ او بل
د دې دوانو ویکټرو په منځ کې cos theta دا برابر وي د a ډاټ b ریزلټ او دا ریزلټ زموږ سره څه دی دا زموږ سره مکمل سکیلر کوانټیټي ده دا زموږ سره د سکیلر پروډکټ هغه ډیفینیشن ورته ویلی شي that scalar product between two vectors is equal to the magnitude of the first vector multiply magnitude of the second vector multiply the cosine of the angle between two vectors د دې دوه وکټرو په منځ کې دا انګل cos value cosine value اوس مونږ ته د a b cos theta نه بل مطلب ماغسته شو که زه دا a b cos theta زه داسې ولیکم دا a جدا ولیکم او دا b cos theta زه یو ځای ولیکم دا b cos theta ماته څه ښایي دا b cos theta ماته څه ښایي ګورئ دا زما سره دی ویکټر b که زه د دې ویکټر b دوه کمپوننټس واخلم یو چې ورته مونږه x کمپوننټ وایو بل ورته y کمپوننټ وایو زه د دې ویکټر b ریکټینګولر کمپوننټ واخلم په چا باندې واخلم په دې x اکسس باندې نو په دې ویکټر a باندې واخلم نو څنګه واخلم زه به د دې ویکټر b نه په دې ویکټر a باندې څه ډرا کوم پرپینډیکولر به ډرا کوم داسې د دې او نه والا تر دې ځای پورې دا چې کوم ویکټر راغی دې ویکټر ته موږ څه نوم وایو موږ وایو دا bx دی دا څه دی bx او bx څه برابر وي ویکټر b cos theta او دا کوم چې دی x ته پرپینډیکولر دی دا کمپوننټ دا دی ویکټر b y کمپوننټ دی چې برابر ویکټر b sin theta دا برابر وي اوس کله چې موږ وګورو په دې a ډاټ b کې زما سره راغلی b cos theta ویکټر b نه دی صرف b cos theta نو موږ د دې ډایګرام نه ویلی شو چې دا b cos theta چې کوم دی دا د دې ویکټر b زموږ سره یو کمپوننټ دی چې کوم د a په ډایرکشن کې دی د هغې کمپوننټ میګنیچیوډ دی b cos theta څه شی دی b cos theta is the magnitude of the component of vector b parallel to vector a دا b cos theta زما سره د b د component magnitude دی د هغې component magnitude دی کوم چې a ته څه دی parallel دی زه داسې ولیکلی شم چې a ډاټ b څه شی دی په اصل کې a ډاټ b برابر وي په دې کې به د دې ویکټر a magnitude وي magnitude of a وي magnitude of a وي او بل به څه شی magnitude of vector a وي بل به څه شی the component of vector b magnitude of component of b vector which is parallel to a vector the b vector هغه component چې هغه a vector ته parallel دی د هغې component magnitude زموږ سره a ډاټ b مونږه فزیکلی داسې وویلی شو داسې وویلی شو magnitude of a magnitude of b او د دې a b په منځ کې چې کوم انګل دی د هغه cos ویلو او داسې وویلی شو چې a ډاټ b برابر وي د دې فرست ویکټر magnitude او د هغې سیکنډ ویکټر د هغې کمپوننټ magnitude کوم چې د فرست ویکټر سره څه دی پیرل دی دا زموږ سره فرست ویکټر دی او دا د سیکنډ ویکټر هغه کمپوننټ دی د هغې کمپوننټ magnitude دی کوم چې a ته څه دی پیرل دی b cos theta څه شی دی دا د سیکنډ ویکټر د کمپوننټ magnitude دی b cos theta چې a ته څه دی a ته پیرل دی اوس که زه b ډاټ a معلومول غواړم نو b ډاټ a به څه برابر وي according to the formula یا according to the definition دا به څه برابر وي magnitude of b magnitude of a cos theta اوس که دا دی چې دا څه شی دی دا b پکې د b magnitude دی او دا a cos theta څه شی دی دا a cos theta ته چې د ویکټر a په b باندې کمپوننټ واخلې نو دا به د دې a هغه کمپوننټ وي کوم چې b ته پیرلل وي د هغې کمپوننټ magnitude وي خو که موږ وګورو دلته ما لیکلی a b cos theta او دلته ما لیکلی b a cos theta او موږ ته پته ده چې دا a b زما سره سکیلر نمبر دي سکیلر کوانټیټیز دي ځکه چې a میګنیچیوډ دی b میګنیچیوډ دی نو ډایرکشن او دلته راغلی b
BA cos theta نو دا B as a AB هم لیکلی شم according to the rules of scalar د scalar په rules کې کته یو دو نمبر پای کې ملټیپلیکیشن کې دي کته ته هغه مخکینه وروسته کې او وروستنه مخکې کې نو په دې باندې هیڅ قسم فرق نه راځي نو کته ته AB راغلی او دلته BA راغلی خو دا BA ته هم د AB برابر لیکلی شي AB cos theta د دې نه پته ولګېده که ته B ډاټ A اخلي او که ته A ډاټ B اخلي دا دواړو انسر به صحیح دا دواړو انسر به سیم اوس په میتھمیټکس کې دې پراپرټي ته مونږ یو نوم وایو چې کله ته د یو نمبر یا د ویکټرو که هر څوک ته د هغه ځایونه بدل کړي او د ځایونو په بدلولو باندې د هغه په انسر کې فرق را نشي دې پراپرټي ته مونږ وایو کموټیټیو پراپرټي کموټیټیو مطلب ردو بدل پکې وکړي او د هغه په انسر کې فرق را نشي دې پراپرټي ته مونږ څه نوم وایو کموټیټیو پراپرټي اوس که چېرته کې د دغې دوو کوانټټي په منځ کې پلس وي او ته پکې ردو بدل وکړي فرق پکې را نشي مونږ وایو دا کموټیټیو پراپرټي اف ایډیشن ده که په منځ کې ملټیپلیکیشن وي د دوو کوانټټي په منځ کې او ته پکې ردو بدل وکړي د یو زیره هغه بل راولي او د بل زیره هغه اولنی بوځي او هیڅ قسم فرق پکې را نشي مونږ وایو دا پراپرټي ده کموټیټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن نو ګوره په سکیلر پراډکټ کې دا سکیلر پراډکټ دی A ډاټ B که ته اخلي او که ته B ډاټ A اخلي که ته A ډاټ B اخلي او که ته ځایونه بدل کړي د A ځای له B ویکټر راولي او د B ویکټر ځای له A ویکټر بوځي خو د دواړو انسر به سیم مونږ وایو په سکیلر پراډکټ کې یو پراپرټي ده د میتھس هغه پراپرټي ده کموټیټیو پراپرټي مونږ وایو سکیلر پراډکټ کموټیټیو پراپرټي اوبې کوي سکیلر پراډکټ کموټیټیو پراپرټي فالو کوي اوس بله اهمه خبره زموږ سره په سکیلر پراډکټ کې د هغې اولني ویکټر میګنیچیوډ استعمالیږي د هغې بل ویکټر میګنیچیوډ استعمالیږي او میګنیچیوډ خو همیشه پازیټیو وي خو پکې ورسره څه لګېدلی دی کاس تیټا ورسره لګېدلی دی اوس د کاس تیټا یو څو خوبیانې یاد ساتئ د کاس تیټا یو څو خوبیانې یاد ساتئ ډېرې اهم دي د کاس تیټا نه انسر زیرو هم راتلی شي زیرو انسر پکې راځي کله چې زما سره د تیټا ویلو صحیح د تیټا ویلو زیرو ډیګري مطلب کاس تیټا دلته کې ته زیرو پوټ کړې که نه د ده نه به څه راشي سوري د ده نه به راشي ون پکې راشي د کاس تیټا نه انسر ون هم راتلی شي که چېرته کې تیټا به دې ته څه پوټ کړي زیرو پوټ کړي اوس د کاس تیټا انسر شور ده چې دا انسر به څه راځي پازیټیو به راځي که چېرته کې زما سره تیټا هغه د زیرو نه ګریټر وي ټیک شو د زیرو نه ګریټر وي او د 90 نه کم وي مطلب د زیرو نه سیوا ویلو پوټ کوه تر 90 پورې خو 90 به نه پوټ کې لکه د زیرو نه سیوا 10 ډیګري 20 ډیګري 30 40 50 60 70 80 او ایون 89 خو 90 نو چې دا ویلو پوټ کې طالبه کاس تیټا جواب درکوي پازیټیو خو دا هم یاد ساتئ چې پازیټیو نمبر به وي خو د زیرو او د ون په منځ کې وي لکه 1/2 وي 1/3 وي 1/5 وي 3/5 وي راځي به د 0.5 0.3 0.1 همیشه به داسې راځي 0 پوینټ داسې به راځي د ون نه به کمه داسې راځي بله خبره د کاس تیټا ویلو زیرو راځي چې کله مونږ تیټا پوټ کو 90 ډیګري چې ته ایگزیکټ 90 ډیګري پوټ کې کاس 90 د جواب سره راشي زیرو او د 90 نه چې ته کومه پوټ کې نو زیرو نه راځي د زیرو نه له پاسه راځي خو د ون نه له پاسه نه د زیرو نه له پاسه پازیټیو نمبر راځي خو چې ته کله بیا زیرو پوټ کې زیرو ته ورسې نو د کاس زیرو ون ویلو سره راشي د کاس زیرو ویلو راشي ون راشي هو اوس که چېرته کې ته د 90 نه سیوا ویلو پوټ کې د کاس تیټا ویلو راځي ماینس نیګیټیو راځي چې کله ستا تیټا د 90 نه صحیح ګریډ دی د زه حده پورې د 270 پورې 90 له پاسه پوټ کوه 100 پوټ کا کاس 100 ماینس ویلو 120 پوټ کا کاس 120 ماینس زموږ سره 150 پوټ کا کاس 150 ماینس ویلو
خو ماینس هم د ساده پوری د ماینس 0.5 ماینس 0.1 ماینس 0.3 یاد ساتئ دا چې د کاس د ټولو نه غټه ویلو څه ده 1 د کاس د ټولو نه وړه ویلو څه ده ماینس 1 او چې کله مونږ کاس تیټا پوټ کو ماینس 1 کې راځي چې کله تیټا مونږ پوټ کو 180 ډیګري ماینس 1 د کاس ویلو د دې په منځ کې چلیږي د کاس د ټولو نه غټه ویلو پلس 1 د دې نه نشي خطه په بار د کاس د ټولو نه وړه ویلو ماینس 1 د دې نه په کته لشي د دې په منځ کې چلیږي دا 1 او د ماینس 1 منځ کې 0 هم راځي 0 کله په 90 باندې په 90 ډیګري باندې وس د دې تیټا د وجنا د دې a ډاټ b جواب 0 هم راتلی شي ځکه کاس تیټا سره لګیدل دا او دا موږ هڅه کوي شي دلته a میگنیټیوډ b میگنیټیوډ خو همیشه پازیټیو وي خو د دې کاس تیټا د وجنا 0 راتلی شي a ډاټ b به 0 شي ماینس راتلی شي a ډاټ b ماینس راځي ځکه چې ماینس سره ته ملټیپلای کوي د پازیټیو نمبر سره خو ماینس راځي ٹھیک شو پازیټیو راتلی شي نیگیټیو راتلی شي هر څه راتلی شي 0 پلس ماینس په دوه کې راتلی شي اوس موږ وایو د دې په لحاظ سره زما سره a ډاټ b هغه د 0 برابر وي کله چې کله انګل 90 چې کله a پرپینډیکولر وي b ته لکه داسې دا ویکټر a دی او دا ویکټر b دی د دوه په منځ کې انګل 90 راغله او چې کله تیټا 90 ته خو به دا فارموله پوټ کې a b cos 90 cos 90 0 نو هر څه به 0 کې چې ملټیپلای شي اوس دلته کې دا کیس وایي a ډاټ b زما سره برابر راځي a b ځکه cos تیټا به څه شي cos تیټا به 1 راشي او چې کله تیټا صحیح چې کله تیټا 0 او 0 ډیګري مطلب چې کله دواړه ویکټر ویکټر a او ویکټر b یو بل ته صحیح پیرلل چې کله دواړه ویکټر یو بل ته پیرلل وي نو ته به کې د a میگنیټیوډ پوټ کې د b میگنیټیوډ پوټ کې او د دواړو په منځ کې انګل 0 ډیګري دا کار 0 نه ود راځي نو a b په خپل ځای پات شي او دا به د a ډاټ b د ټولو نه میکسیمم ریزلټ وي ځکه چې په a ډاټ b کې څوک چینج راولي cos تیټا چینج راولي a b خو داغه میگنیټیوډ دی cos تیټا هر څه کېدی شي او د cos تیټا د ټولو نه غټه ویلو 1 ده چې کله cos 0 پیرلل وي نو د دغه راځي a b cos سره نه لګي cos تیټا همیشه کمول کوي او چې کله cos تیټا 1 راشي دا ټول نه میکسیمم ویلو دا زما سره د a ډاټ b میکسیمم ریزلټ میکسیمم ریزلټ ٹھیک شو هو اوس که چرته کې په منځ کې 180 ډیګري نو cos تیټا او ماینس 1 راشي په دې کیس کې به a ډاټ b برابر راځي دغه ماینس 1 شي نو a b خو په خپل ځای نو ماینس a b برابر چې کله انګل سي 180 ډیګري اوس د دوه ویکټرو په منځ کې 180 ډیګري مطلب چې دا دوه ویکټر یو بل ته صحیح اپوزیټ وي دا تاسو سره دی ویکټر a او ویکټر b داسې دی د دوه په منځ کې انګل 180 degree 180 degree is the angle between vector a and vector b او نور عموما چې کله theta د 0 نه greater وي او د 90 نه کم وي نو a ډاټ b به سره راځي پازیټیو به راځي خو د a b نه به کم وي چې 90 0 به راځي چې د 90 نه پاس انګل نو انسر به ماینس راځي ماینس او چې 180 شي ماینس a b به راشي د ټول نه مینیمم ریزلټ دا د a ډاټ b د ټول نه minimum result was زما سره د scalar product یا د dot product مثال وسه مونږ وایو په یو object باندې مونږ force لرو force vector دی او دا object سره displacement کور کی displacement هم vector دی مونږ وایو چې کله دا force vector او دا displacement vector یو بل سره ملټیپلای کو د دې نه چې کومه کوانټیټي جوړیږي هغه ته ورکوي هغه ته څه نوم هغه ته ورکوي اوس ورک زموږ سره سکیلر کوانټیټي ده ورک د دوه ویکټر د ملټیپلیکیشن نه جوړ شوی دی هغه ملټیپلیکیشن کوم ملټیپلیکیشن دی ډاټ ملټیپلیکیشن دی چې داغه نه سکیلر کوانټیټي راځي او کوم سکیلر کوانټیټي چې راځي هغه ته موږ څه نوم هغه ته موږ ورک وایو اوس د دې څه لیکل شي ورک از د ډاټ پروډکټ اف فورس اینڈ ډسپلیسمنٹ او دې څه لیکل شي چې ډاټ پروډکټ څه برابر دی the force magnitude
د ډي میګنیچیود او کاس تیټا یا دې څه ویلی شي د دې فورس میګنیچیود او د دې ډسپلیسمنټ د هغې کمپوننټ میګنیچیود کوم چې فورس ته څه دی پیرلل دی. بل مثال زموږ سره دی چې کله مونږ فورس او ویلاسټي د یو بل سره ملټیپلای کړو یو آبجیکټ ته په فورس لګي هغه په یو خاص ویلاسټي باندې روان دی نو دا دواړه چې کله مونږ ملټیپلای کړو د ده نه جوړېږي پاور. پاور زموږ سره څه دی سکیلر کوانټټي ده د دوو ویکټر د ډاټ پروډکټ نه جوړ شوی خو مونږ یې نشو لیکلی شو اف وي کاس تیټا خو تاسو به چېرته دا فارموله نه لیدلي ځکه چې همیشه د فورس او د ویلاسټي په منځ کې چې کله موږ فورس لګاو نو آبجیکټ په هغه ډایرکشن کې روانه شي که آبجیکټ په رسټ کې یو ویلاسټي وي ته وخېږي د دې فورس او د ویلاسټي په منځ کې یکدم صحیح دواړه یو بل ته پیرلل وي تیټا زی وي نو زموږ سره کاس تیټا پکې نه لګي د ده نه 1 راځي موږ څه لیکو فورس ملټیپلای ویلاسټي خو لا پاسه په ایرو نه کوو ځکه چې دا د فورس میګنیچیود دی او دا د ویلاسټي میګنیچیود دی. دا زموږ سره د سکیلر پروډکټ اگزامپل چې په ریل لایف کې زموږ سره څنګه دوه ویکټر ملټیپلای شي او د هغه نه څنګه سکیلر کوانټټي راځي. فورس ډسپلیسمنټ ملټیپلای شي دواړه ویکټر دي د هغه نه ورک جوړېږي ورک یو سکیلر کوانټټي ده مونږ وایو دا دواړه ویکټر د دې نه سکیلر هم راتلی شي چې په یو خاص طریقه ملټیپلای شي چې هغې ته مونږ ډاټ پروډکټ وایو هغه د څه برابر وي د فرست ویکټر میګنیچیود د سیکنډ ویکټر میګنیچیود او د دې دواړو کورسونو په منځ کې چې کومه انګل ده هغه انګل. اوس زه یو سمپل غوندې اګزامپل اخلم. فار ایگزامپل زما سره د یو باکس دی په ده باندې ما فورس ولګو 5 نیوټن او دې آبجیکټ ډسپلیسمنټ کور کړه په دې ډایرکشن کې دا د دې فورس او د ډي په منځ کې انګل دا کور کړه 2 میټر فار ایگزامپل انګل د 30 ډیګري ما ته وایي چې ورک معلوم کا. اوس ما ته پته ده چې ورک څه شی دی د دې فورس او د ډسپلیسمنټ د ډاټ پروډکټ برابر دی ورک به څه برابر شي اف ډاټ ډي چې هغه برابر وي اف ډي کاس تیټا اف زما سره دی 5 ډي دی 2 کاس تیټا زما سره دی 30 ډیګري د ده نه به راځي دا که تاسو ملټیپلای کې 10 کې راځي خو د دې کاس 30 د لاسه به راشي 8.66 او د ورک یونټ دی نیوټن میټر یا ورته مونږ جول وایو. ورک ګوره 10 جول راتلو ځکه 5 فورس او ډي 2 میټر 10 جول راتلو خو د دې کاس تیټا د لاسه 8.6 جول شو ځکه چې کاس تیټا همیشه کمول کوي. د کاس تیټا ویلو چې کله دواړه یو بل ته پیرلل وي الو میکسیمم راځي او میکسیمم هم څونه 1 راځي نو دا ورک 10 جول هم کېدی شو که دا پوسټ یو ډي ته پیرلل لګېدلی وی نو که پیرلل لګېدلی وی نو تیټا به 0 وه فورس 5 دی ډي 2 دی نو 5 2 are 10 کاس 0 1 نو 10 جول برابر. اوس مونږ وایو چې زموږ سره سکیلر پروډکټ پازیټیو کېدی شي نیګیټیو کېدی شي زیرو کېدی شي. یو اگزامپل اخلو چې زما سره په ریل لایف کې فار ایگزامپل ورک زما سره سکیلر پروډکټ نه جوړ دی نو د ده ویلو څنګه زیرو د ده ویلو څنګه نیګیټیو او څنګه د ده ویلو میکسیمم او نیګیټیو کېدی شي. فار ایگزامپل زما سره دا یو سرفیس دی په دې سرفیس باندې یو بلاک پروت دی ٹھیک شو په دې بلاک باندې ما فورس ولګاو اپلایډ فورس فار ایگزامپل دغه مې ولګاو 5 نیوټن د دې فورس د لاسه دا بلاک مخکې راغی دیزې پورې راغی دې بلاک ډسپلیسمنټ کور کړه 2 میټر و زما سره فورس هم هاریزنټلی دی ډسپلیسمنټ هم هاریزنټلی دی دواړه پیرلل دي دا دواړو په منځ کې په دې کیس کې تیټا سره 0 ډیګري خو په دې کیس کې په دې بلاک باندې څومره چې ماته پته ده څلور فورسونه لګي څلور فورسونه یو ما فورس لګولی دی اپلایډ فورس په دې ته وایو بله چې دا بلاک په دې سرفیس باندې ځي که نه مونږ وایو په دې سرفیس د وجې نه
په د باندې به رزسټیو فورس لګي چې هغه دا بلاک سګي د بلاک د موشن نه په اپوزیټ ډایرکشن کې دی بلاک مخې ته روان دی دا سرفیس نیسي چې په لیفت طرف ته فورس لګوي چې دا موشن څه کې سلو کړي دا موشن ختم کړي دې فورس ته مونږ وایو فرکشن فورس فار ایگزامپل په دې کیس کې فرکشن فورس دی 3 نیوټن یو دا فورس لګي بل کوم یو فورس لګي په دې بلاک باندې یو ډاونورډ فورس لګي چې هغې ته مونږ وایو د دې بلاک ویټ ورته وایو یا ورته زه ګریویټیشنل فورس ویم چې هغه ډاونورډ لګي یو دی په دې سرفیس پروت دی په دې سرفیس کې دننه نځي د دې ګریویټیشنل فورس په ډایرکشن کې ځکه چې دا سرفیس دننه سپورټ ورکړی دی او په ده باندې یو پرپینډیکولر فورس لګولی دی چې هغې ته مونږ څه نوم وایو نارمل فورس وایو اوس په دې اگزامپل کې زموږ سره د دې څلور وانو فورسونو ورک بدل دی ځکه چې ډسپلیسمنټ خو هغه 2 میټر ده د هر یو فورس د ډسپلیسمنټ سره انګل بدله ده که زه د دې فورس خبره کومه دلته کې ورک څه دی د اپلایډ فورس د لاسه فورس دی 5 2 انګل 0 اف ډي کا 01 نو 10 جاول راځي که زه د دې فرکشن فورس د ورک خبره کوم په دې کیس کې فرکشن لیفت طرف ته لګي او ابجیکټ ډسپلیسمنټ وایي رائټ طرف ته نو دواړه یو بل ته څه دي اپوزیټ دي دواړه یو بل ته اپوزیټ دي ویکټر اے ویکټر بی یو بل ته اپوزیټ دي نو انګل 180 ډیګري د کاس 180 د لاسه -1 راشي خو فورس یې 3 او डी دی 2 3 2 ز 6 -1 سره ملټیپلای کا د لاسه براشي -6 جاول او کته د ګریویټیشنل فورس خبره کوي یا د نارمل فورس خبره کوي زما سره ابجیکټ داسې ډسپلیسمنټ کور کوي چې ګریویټیشنل فورس او نارمل فورس دته څه دی پرپینډیکولر دی په مینس کې انګل 90 لري نو کاز 90 به 0 راځي که دا فورس هر څومره او دا ډسپلیسمنټ هر څومره د دې ګریویټیشنل فورس ورک به صحیح د 0 برابر او د دې نارمل فورس ورک به صحیح د 0 برابر دا به ورک نه کوي ځکه چې د دواړو په منځ کې انګل څه ده 90 ډیګري ده په دې ګریویټیشنل فیلډ کې په دې ابجیکټ کې هیڅ قسم انرژي نه سټور کیږي چې موږ ورته پوټینشیل انرژي وایو زموږ سره د ګریویټیشنل فورس په دې کیس کې ورک نشته د نارمل فورس ورک نشته دا و زموږ سره نننی لیکچر سکیلر پروډکټ چې ورته ډاټ پروډکټ هم وایو د ویکټر په ملټیپلیکیشن کې یو خاص طریقه چې موږ ورته څه نوم وایو سکیلر یا ویکټر پروډکټ زموږ سره دا و نننی لیکچر والسلام